دا په دینی مدرسه کې نه راغلی د دې پښتنې خاورې په الله للو سره لوی شوی هر ځوان دا عاشق مصطفی دی او دا د الله منونکی دی او دی هر څه برداشت کوي خو د الله او د الله د رسول خلاف بکواس نه برداشت کوي. دا غازی علم الدین دا یو عام سړی و. دا عامر چیما په جرمني کې د یونیورسټۍ سټوډنټ و چې د الله په دین باندې ننګ کړی دی. دا ممتاز قادری دا د پولیسو سره تعلق لرونکی و. په دې مسله کې ټول مسلمانان په یو پیج باندې دي. زه شکریه ادا کوم د ډي پي او صاحب بنیر چې هغوی هم خپل ټولې تانې های الټ کړي دي او هغې ته ویلي دي داسې قسم عناصر چې په معاشره کې سنسني خیزي پیلاوي د هغې نشاندهي موږ ته وکړئ. زه ملحدینو ته پیغام ورکوم، زه دهریو ته پیغام ورکوم، زه ایتیستو ته پیغام ورکوم. د هیومنزم او د ریشنلیزم په نوم باندې زما په ځوان کل کې د الله نه د بغاوت تحریک چلونکو ته پیغام ورکوم. راځئ د دلیل په رڼا کې سره یو بل سره کینو. خو که په دلیل باندې ته نه مطمئن کېږي او ته نه منې نو خپل عقیده او خپل سوچ د په زړه کې دننه ساته. دا کو د فیسبوک ته اپلوډ کو، دا کو د په ژبه باندې وکړو، بیا به ستا خلاف د پاکستان قانون په حرکت کې راځي او د پاکستان قانون کو په حرکت کې نه راځي بیا به د مؤمنانو ایمانی جذبه په حرکت کې راځي انشاءالله. سبیلنا 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 لبیک 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 تاجداری ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر. اور میں اپنی اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ہائی لیول جو آفیشلز ہیں انہوں نے کل ایوان بالا سینٹ آف پاکستان میں یہ گونج سنی ہوگی کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس دھرتی پر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے آپ کو چوکنا چاہیے. واقعی آپ نمبر 1 ہے، پر میں یہ تب مانوں گا جب آپ اس قومی مجرم کو اس قوم کے سامنے لا کے کھڑے کریں گے اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. نمبر 1 کا کردار ادا کرنا ہوگا، نمبر 10 کا کردار ادا کرنا نہیں ہے. میں 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ملعون کو فوری طور پر ٹریس آؤٹ کیا جائے. سوشو کو دے پا بہر دنیا کی دے کو پا بہر ملک کی دے او کو دا تعلق واقعی دا افغانستان سروی دا سوشل میڈیا پا واسطہ باندے دا افغانستان غیرتی او اولس او مجاہد ملت دا پیغام ورکوما. اے افغان مجاہد ملتا تاسو دی برطانیه زور مات کړی دی، تاسو د روس زور مات کړی دی، تاسو د امریکې ښکرې ماتې کړي دي. دا دهریه دا کو د دنیا په هر ګوټ کې وي د گرفتار کوي د اونیسئ کو د هغې ملک قانون ورته سزا نه ورکوي بیا یې تاسو د قانون محمدي صلی الله علیه وسلم تحت دله سزا ورکوي. او زه د امارت اسلامي افغانستان د واکمنو نه د هغې د استخباراتي ادارو نه دا مطالبه د یو پښتون په حیث باندې کومه، د یو مسلمان په حیث باندې کومه. کومه جذبه باندې چې تاسو راغلي یئ هغه جذبه پکار ده چې د دغه ملعون په حق کې ښکاره شي دی چې د دنیا په هر ګوټ کې وي او دی ستاسو نیشنلټي هولډر وي په هره طریقه باندې چې دله سزا ورکوي. دا قوم په دې سترو غرمو باندې نن د دقې مطالبې دپاره راوتلی دی. تاسو زما سره په دې خبره کې اتفاق لرئ که نه لرئ؟ او اخیرنی درخواست کومه علماو ته، لیکچررانو ته، پروفیسرانو ته او د دې معاشرې پوهانو خلقو ته او د دې بچو والدینو ته د خپلو بچو په خیالاتو په فکرونو باندې نظر ساتئ. یو د پښتون بنیري په نوم باندې فیک آی ډي نه ده، دا تحریک د پښتنو د هغې انغرو ته را رسېدلی دی او د هغې د کورونو درشلو ته را رسېدلی دی. ډېر داسې خلق شته دی د یرې او د روب د وجې نه هغوی د خپلو خبرو اظهار نشي کولی. علما ورونو نورې خبرې ټول وروستو کوئ او په خپل منبر او محراب باندې د الله د توحید درس شروع کوي، په خپل منبر او محراب باندې
د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت هغه شعبې او هغه حصې د ځوانانو ته وښایې کومه کې چې هغوی د انسانیت درس ورکړی دی او د حقوق العباد درسونه ورکړي دي. دا ناپوهه ځوانان به په لار شي او چې کوم ناپوهه دي او نه په لار کېږي نو چې په څلور مذهبه څوک نه پوهېږي د هغې دپاره بیا پنځم مذهب قانون دی او په هغه پنځم مذهب باندې اول به ریاست سموي او که ریاست یې نه سموي بیا به دا قوم په خپله راپاسې او د خپلې معاشرې نه به دا پلیتي وباسي انشاءالله که خیر. نو دا زما 3 درخواست دي. یو درخواست مې د ځوان کل ته دی د داسې قسم عناصرو نه ځان لرې وساتئ، د داسې قسم تحریکونو نه ځان لرې وساتئ. نن درته د رباب په مقابله کې اذان مخې ته کوي، نن درته ملا او عالم دین مخې ته کوي، نن درته زما پټکې او زما ګیره در مخې ته کوي، سبا له در باندې جومات کنځي، بله ورځ له در باندې مونځ کنځي، بله ورځ له در باندې قرباني کنځي وي. قرباني سره کوئ؟ غریبانانو له پیسې ورکوي که نه؟ او بله ورځ له د هغې نه په بره بیا در باندې صحابه کنځي او نبي علیه السلام او الله او قرآن در باندې کنځي. د داسې قسم تحریکونو نه ځان وساتئ. ستاسو زما سره په دې مطالبه کې اتفاق دی ان شاء الله العزیز. مونږ به دې فتنې ته، دا د یو کس فتنه نه ده، دا تحریک دی، مونږ به دې فتنې ته د علم په میدان کې د علم بندونه تړو ان شاء الله. را سره ووایه ښه د مجاهدینو غوندې را سره ووایه. د دلیل په میدان کې به ورته د دلیل بند تړو ان شاء الله. د سرپرستۍ او د نگرانۍ په میدان کې به ورته پلاران او استادان هغې به ورته بند تړي ان شاء الله. او بیا چې کومه سیاسي فتنه ده مونږ به هغوی ته سیاسي بندونه تړو ان شاء الله. او چې کومه قانوني خبرې دي مونږ به د قانون نه مطالبه کوو چې دته سزا ورکا، او قانون او قاضي کو هغه ورته سزا نه ورکړي بیا به ورته په غازیانو سزا ورکوو ان شاء الله. ستاسو د ټولو ملګرو یو جهان مننه او شکریا ادا کوم. معافي غواړم مخامخ چې کوم وروڼه ولاړ دي په ګاډو کې ناست دي هغوی په تکلیف شو، دې طرف ته په تکلیف شو. زه د خپلو پولیس والو وروڼو شکریا ادا کوم، د صحافیانو وروڼو شکریا ادا کوم. دا د ټولو مشترکه مسله ده. مونږ یو میسج او یو پیغام ورکو، زر تر زره دا ملعون دا د گرفتار کړلی شي، دته د سزا ورکړلی شي، ورنه دا قوم به بیا راوځي او د خپل الله او د خپل الله په رسول به په خپله ننګ کوي ان شاء الله. واخر دعوانا